حسن الجزاء دا مفتي صاحب چې ستاسو وړاندې ډېر ناشنا او ډېر عجیبه نوادرات وړاندې کړل. د دې نه وروسته زه مختصر ټایم لپاره حضرت مولانا شبیر الحق صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي او ستاسو وړاندې څو خبرې وکړي. حضرت مولانا شبیر الحق صاحب. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت باندې خبرې وشوې
جشن باندې خبرې وشوې. زه به معمولي شان په میشن باندې خبرې وکړم مختصر ټیم دپاره چې د نبي علیه الصلاة والسلام میشن څه و. د نبي علیه الصلاة والسلام میشن ښکلي اخلاق چې نن په کور کور کې ښکلي اخلاق دفن شوي دي، ختم دي. د هر کور نه جنازه وکېده، خواښې د انګور نه وړي، انګور د خواښې نه وړي، سقر د زوم نه وړي، زوم د سقر نه وړي، ښځه د خاوند نه وړي، خاوند د ښځې نه وړي، خور د خور نه وړي او رور د رور نه وړي. هر سړی یو خپل دنیا کې ډوب دی او د هغه ښکلې اخلاقو جنازه د هر کور نه ووته. نبي علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې زمونږ د دې غونډې معاشرې عکاسي کړې ده. هغه حدیث د حضرت علی رضی الله عنه هم نقل دی او د حضرت ابو هریره رضی الله عنه هم نقل دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله تاسو وګورئ چې زما په امت کې 15 خبرې ژوندۍ شوې، نو بس تاسو پوه شئ چې د الله جل شانو عذابونه او زلزلې او دھماکې او هر قسمه د الله جل شانو طرف نه ازمایښونه د نازلېدو ټیم راغی. 15 خبرې تاسو سره شیر کوم او هغه به موږ کوشش کوو چې د خپلې زندګۍ نه وباسو، ځکه چې هغه زموږ په ژوند کې زموږ په معاشره کې موجود دي. او د هغې د وجې نه په کور کور کې جګړې شروع دي، په کلي کلي کې جګړې شروع دي، ملکونه تباه شو، د مسلمانانو هغه اسلامي سلطنتونه ختم شو. د څه وجې نه چې موږ صرف په دې یو حدیث باندې عمل نه کوو. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله تاسو وګورئ اذا اتخذ الفیء دوله، چې کله د حکومت پیسه د یو څو افسرانو لاسته لاړه شي، عوامو باندې نه خرج کېږي، دا کېږي که نه کېږي زما په دې ملک کې، زما په دې کلي کې، زما په دې وطن کې که د حکومت پیسه د ټول ملک پیسه دا یو څو لاسونو ته لاړه شي. اذا اتخذ الفیء دوله والامانة مغرمه، او خلک امانتونه خراب کړي، امانتونه وړي، والزکات مغرمه، خلک د زکات نه انکار شروع کړي، وتعلم لغیر الدین، او د دین چې کوم علما دي هغه د دنیا غلامان شي، واطاع الرجل زوجته، خلک به د ښځو تابعداري شروع کړي، واطاع امه، او د میندو به نافرماني شروع کړي. د ښځې تابعدارۍ کې ګناه نشته، د ښځې تابعداري عبادت دی، خو د ښځې تابعدارۍ کې به دې دومره مخکې راشي چې مور به ترې پاتې شي. دواړه طرف نه ظلم شروع دي زما عزتمندو. په هر کور کې هر یو سړی، بعضې سړی داسې چې د خپلې مور لپاره خپله ښځه ذلیله کوي، دا هم غلط دی. بعضې داسې چې د خپلې ښځې لپاره خپله مور ذلیله کوي، دا هم غلط دی. دواړه غلط دي. ښځې ته د ښځې مقام ورکول او مور ته د مور مقام ورکول دا د هر یو انسان په ذمه دي، او دا د نبي علیه الصلاة والسلام د زړه غم درد و چې په هر کور کې دی ښځې ته د ښځې مقام میلو شي او مور ته د مور مقام میلو شي. نن سبا زموږ عزتمندو د ښځې په اړه کې، د ښځې په احترام کې مور ذلیله کېږي، او د مور په اړه کې، د مور په احترام کې ښځه ذلیله کېږي. کومې ښځې چې خپل وروڼه پرېښودل، خپل خویندې پرېښودې، خپل مور پلار یې پرېښودل، او په یو خبره باندې چې او ما قبول کړی دی، په دې یو خبره باندې کور کور کې پردي دي، هغه کور ته راغله، هغه زنانه سره بد سلوک کېږي لګیا دی، د خواښې طرف نه بیل، د ایندرور د طرف نه بیل، او څومره چې زموږ رشتې دي د هر طرف نه د یوې جینۍ سره هر قسمه بد سلوکي کېږي، دا هم ګناه ده. او یا یو جینۍ راغله هغې خپله بد سلوکي شروع کړه او خاوند یې دې ته تیار کړ چې هغه د خپلې ښځې لپاره مور ذلیله کوي، دا دواړه حرام دي. نبي علیه السلام فرمایي چې کله په امت کې دا خبرې راشي مخکې لاړ شي. مخکې نورې کومې خبرې دي؟ ادنا صدیقه، خلک به یاراني دوستاني شروع کړي، یارانو دوستانو سره به ډېر ښکلې ملاوېږي. واقصا اباهو، او پلار ته چې وګوري نو لاره به بدله کړي چې چېرته سکار راته ونه وایي، څه بېګار راته ونه وایي، څه بېګار راته حواله نه کړي. زه خو روان یم ملګرو سره ګیم ده، زه خو روان یم ملګرو سره کرکټ ده، زه خو روان یم ملګرو سره مې پروګرام دی، تر راتلونکي به اوس کباب خورو، اوس مې پلار مخې ته راغی، دا به څه چل کېږي؟ ادنا صدیقه، دوستانو سره تعلق ښه مزېدار دی. واقصا اباهو، پلار نه نفرت کوي، پلار نه لارې بدلوي، پلار ته وایي ته به څه بېږي. دا زموږ په دې کلي کې شته که نشته؟ زموږ په دې معاشره کې شته که نشته؟ نو د نبي علیه الصلاة والسلام میشن دا و زموږ عزتمندو چې موږ د دې خبرو نه وړو، همدې خبرو دپاره نبي علیه الصلاة والسلام محنت فرمایي. وادنا صدیقه واقصا اباهو وساد القبیلة فاسقهم، د هرې قبیلې سردار نبي علیه السلام فرمایي چې داسې زمانه به راشي چې د هرې قبیلې سردار به فاسق، فاجر او ګناهګار وي، د هر کلي مشر به ګناهګار وي. دا شته که نشته؟ نو جشن مناول هم ضروري دي، خو مشن باندې راتګ پکار دی چې دا کیسې ختمې شي. وساد القبیلة فاسقهم، د قبیلې سردار به فاسق، فاجر، ګناهګار وي. وکان رئیس القوم ارذل
سړی وي ناست الا ماشاءالله چېرته یو نیم به پکې کښي نبي علیه السلام فرمایي په دې به داسې ټیم راشي چې وکان رئیس القوم ارذلهم د ملک په اسمبلۍ کې به ټول رسولان ناست دا زه نه یم وایم حکومت سره ډزې زما د خپل خوب وطن حکومت دی زمونږ ورسره مینه ده زه دا نه وایم زه د خپل پیغمبر قول تاسو ته نقل کوم څه د رئیس خبره ده نه کوم نه څه د اخبار خبره ده کوم نه د ریډیو د ټي وي خبره ده کوم دا نبي علیه الصلاة والسلام نن د 1400 کاله مخکې فرمایلي چې وکان رئیس القوم ارذلهم د هر اسمبلۍ کې به هر یو رزیل ناست واکرم الرجل مخافة شره او خلک چې یو بل سره ملاویږي نو د یو بل د شر نه د بچ کېدو لپاره ملاوي که ما دې ته سلام ونه کړم سبا مې وبمېږي سبا به څه نقصان ورسوي که چا سره سلام کوي نو د هغه د منصب د وجې سلام کوي که چا سلام کوي نو د هغه د شر نه د بچ کېدو د وجې نه سلام کوي چې سبا راته څه نقصان ورته رسوي او یو ساه ورته لس سلامونه کوي وجه سره چې هغه د محبت سلام خلکو نه هېر شو امت کې چې کوم باهمي محبت او هغه مینه وه ختمه شوه صرف تش د مطلب سلامونه پاتې شو نو نبي علیه السلام 1400 کاله مخکې فرمایي چې واکرم الرجل مخافة شره چې کله د مطلب سلامونه شروع شي وظهرت القینات والمعازف او دګانې چې کوم آلات دي د ډمټوب چې کوم آلات دي هغه به کور کور او لاس لاس ته ورسي نن زما د موبایل میموري کارډ کې څه دي نن زما لیپټاپ ته څه شي نه ډک نن زما کمپیوټر کې څه دي نن زما نظر صحیح استعمالېږي که غلط استعمالېږي نن زما سر په قرآن خوځي که په ګان او په نغمو خوځي وظهرت القینات والمعازف ډېر هم درد سره نبي علیه الصلاة والسلام د چا په یاد کې چې موږ راجمع شوو هغه پیغمبر یو ډېر لوی غم درد سره دا ارشاد فرمایي چې وظهرت القینات والمعازف دا ګانې چې کوم څیزونه دي او د الله د نافرمانۍ چې کوم څیزونه دي هغه به کور کور کې عام شي او د ګانې والا چې کومې فاحشه ښځې دي کومې بېحیا ښځې دي هغه د خلکو په نظر کې معزز او محترمې شي په هر رکشه به یې تصویر لګېدلي په هر بس کې به یې تصویر لګېدلي او خلک به یې په خپلو پیټکونو کې تصویران لګوي چې دا زموږ د هیروینه ده او دا زموږ له هیوادونه ګټلي دي نبی علیہ السلام جاری سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي او فرمایي وظهرت القینات والمعازف د ګانې آلات به هر کور ته هر لاس ته ورسي او ګانې والا چې کومې ښځې دي هغه به د خلکو په نظر کې معززې شي محترمې به شي وارتفعت الاصوات في المساجد او جوماتونو کې به هم جګړې شروع شي څوک به وایي دا زموږ جومات دی څوک به وایي دا زموږ جومات دی ده پسې به مونځ نه کوئ ده پسې به مونځ نه کوئ دا بریلیان دي دا شیعګان دي دا دیوبندیان دي دا کیسې قطارې به شروع شي نبي علیه السلام ډېر غم سره د ارشاد فرمایي چې وارتفعت الاصوات في المساجد هغه منبرونه کوم منبر نه به چې د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د مینې پیغام خورېده هماغه منبر نه به جنګ جګړې شروع شي هماغه کوم منبر نه به چې د مینې پیغام خورېده هماغه منبر به دښمنۍ شروع شي پنځه واړه ګوتې برابر دي د ټولو علما خبره نه کومه بعضې علما داسې چې زما عزتمندو کوم مبارک چې نبي علیه السلام نشاندهي فرمایلې ده چې وارتفعت الاصوات في المساجد جوماتونه به بس د پاکې بازۍ هغه ګډ به ترې جوړ شي مرکز به ترې جوړ شي دا کېږي که نه کېږي زموږ په دې دیس کې زموږ په دې وطن کې دا شته که نشته بهی زما د تقریر انداز داسې نه دی چې زه تاسو ته دا ووایم چې تاسو ما ته سبحان الله ووایه زه وایم چې یو هم درد سره مونږ پاسو چې دا کومې لانجې شروع دي مونږ سره چې دا ختمې شي شته که نشته وارتفعت الاصوات في المساجد ولبس الحرير وشربت الخمور سړي به ریخم اغوندي ریخم به اغوندي او شراب به څښي شراب به هم شي ولعن آخر هذه الأمة أولها او د دې امت چې کوم آخري خلک دي زموږ ستا باره کې نبي علیه السلام فرمایي چې دا خلک به تېر خلکو ته صحابه کرامو ته تابعینو ته او هغه خلکو ته دا ګمان به پې کوي چې هغه نادان وو هغه انپړ وو هغه جاهل وو اوس د ساینس دور دی اوس د ټکنالوژي دور دی اوس د ترقۍ دور دی هغه خلکو باندې بلان تان دی چې مړه دوی به څه پیدا نو نبي علیه الصلاة والسلام چې دا حدیث بیانوي ابو هريره رضی الله عنه ناس دي حضرت علي رضی الله عنه ناس دي نور صحابه هم ناس دي دې ډېرو صحابه کرامو دا حدیث نقل کړی دی په ترمذي شریف کې موجود دی نبي علیه السلام چې دا خبرې وفرمایلې ګیره مبارک یې د اوښکو نه لانده وه او فرمایي
إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وأبقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد ولبس الحرير وشربت الخمر ولعن آخر هذه الأمة أولها شكرا في ظل شفار الصبي زمان أمة كراشي النبي عليه السلام سفر معي فليرتقبوا انتظار كوي عند ذلك ريحا حمراء سريح هواغان بجري دماغي سريح هواغان مراد دماغي وكيگی وزلزلة الله بزمکو خوزی زلزلے برازی هاي زمان خدمندو زلزلہ راشی تیرش اس تبدیلی رانش نبی علیہ السلام فرمائے چې کله دا کسی قطاری شروع شي بیا به دا زلزلې راځي فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بان قطع سلكه فتتابع نبی علیہ السلام فرمائے چې د دوی به شکلونه الله ورانکي په دوی باندې به د کاڼو باران وشي او د الله په عذاب به داسې نازلېږي لکه د تسبو یا د امین چې وي د دې دا تا سړی وشلی او د داسې بره راونیسي او د هغې یو دانه ټپ 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 لاندې رالوېږي دغسې به د الله جل شانو عذابونه په دوی باندې نازلېږي چې هېڅ قسم لګام به وي نو ډېر زبردست مجلس کې زما عزتمندو دې ځای نه چې موږ باسو چې توبه وباسو ٹھیک ہے نا انشاءالله تاسو د غټو غټو علماء کرامو خبرې واورېدې زما انتهایي په سر درد دی او طبیعت مې ډېر زیات خراب و خو ضرور صاحب فرمایش داسې و چې هغه موږ ټوکرونه کړی شو او پیر صاحب صحبت هم ځان راورسو پیر صاحب بیمار دی هغې ته هم دعا وکړو چې الله ورته صحت ورکړي او دې مجلس نه زما عزتمندو څوک هم خالي لاس پانې سي نو ټول یو ځل ووایي چې یا الله زموږ دې توبه یا الله زموږ معاف کړي یا الله زموږ دې توبه بیا به د ګناه کارونه نه کوو دا سترګې دا راغلي دي یا الله ستا خلاف به نه استعمالوم ووایه دا غوږونه تا راغلي دي یا الله ستا خلاف به نه استعمالوم ګاڼې به پرې نه وړو ووایه چې زړونه هم صفا شي زما عزتمندو دا سترګې دا غوږونه دا خوله دا پایپ لاین تېر شوی دی زړه ته اوس چې کوم زړه ته یو ټینکۍ ته د ګټر نه درې لارې وتلي نو هغه ټینکۍ کې به د ګټر اوبه جمع کېږي ټیک شوه په دې سترګو په دې غوږونو په دې خولې چې موږ ګناه ورننه کوو زړه به هم د ګټر نه ډکېږي که نه زړه به هم د ګندګۍ نه ډکېږي که نه ټیک شوه او که نه په دې سترګو موږ قرآن ګورو په دې غوږونو قرآن اورو په دې ژبه صحیح خبرې کوو نو زړه ته به صفا خبرې ورځي که نه دې پایپ لاین ته به صفا شي زړه ته ورځي که به نه ورځي نو زړه به هم صفا شي نو الله به رانه خوشحاله شي د الله رسول به رانه خوشحاله شي هر د پیر په ورځ د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ زموږ د ټولو اعمال نبي علیه السلام ته پیش کېږي په روژه مبارکه کې د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ مطلب د جمعې په شپه او د نهې په شپه د ګل په ورځ د زیارت په ورځ زموږ د ټولو اعمال نبي علیه السلام ته پیش کېږي اوس چې زما عمل نبي علیه السلام ته پیش شي چې د بېګا دی مشکل راغلی دی نبي علیه السلام به خفېږي خوشحاله وي ده اوس سره جګړه کړې ده په پنځو مړو یې مړی کړی دی اوس زما دا اعمال که داسې ورځي نو نبی علیہ السلام ته به څومره دوک میلاوي دوی د نبی علیہ السلام د ذات اقدس مطابق دا مجلس دی خبرې د نبی علیہ السلام شروع دي لږ سوچ مې وکړو که نه چې زما اعمال داسې ورغلل نبی علیہ السلام ته څومره دوک به نبی علیہ السلام ته میلاوي او که نه زما اعمال داسې ورغلی زه په دې هفته کې هغه تهجد قضا کړی دی څومره به خوشحاله ده په دې هفته کې نظر بلکل غلط نه دی استعمال کړی څومره به خوشحاله شي ده په دې هفته کې ګاڼه بلکل نه ده اورېدلې څومره به خوشحالي نبي علیه السلام ته میلاویږي چې زما به فایل ګلو کي او هغې کې تش نیک اعمال نو په تېرو باندې زما عزتمندو موږ پښېمانه شو ټیک ده که نه انشاءالله چې تېر زموږ نه څومره ګناهونه شوي دي په هغې باندې توبه وباسو یېرېږئ مه کوم انسان چې توبه وباسي نبي علیه السلام فرمایي چې الله جل شانو فرمایي من تقرب الیه کوم چې ما ته رانږدې کېږي او توبې ایستو ارادې سره دې ما ته رانږدې کېږي چې الله نور به ګناهونه نه کوم نو الله جل شانو ده ته فرمایي ته خو په اندره کې ناست دی خور زما ته صرف پړې کې ووایه چې الله زما دې توبه الله پاک فرمایي تلقیته من بعید ستا استقبال دپاره زه ستا کور ته راکوزېږم
ما تر نشرات خیر دی که بوډان می خیر دی که بیمار می خیر دی صرف یو ضرور یا الله تمام معاف کا الله جل شانه فرمای تلقیته من بعید زستا استقبال د بار ازمه کی طرف دیګم او کوم چې نافرمان بندگان دي ګناهګار هغه د بار الله پاک فرمای چې کله دې ګناه طرف ته روان شي الله پاک فرمای من اعرض عني څوک چې مانه اعراض فرمای اعراض کوي زه هغه بسم ورشم او ورته وایم نادیته عن قریب نږدې ولا ورشم یو خبره وته دې وخت کې کومه خبره د ګناه د وجه اورونه الله پاک فرمای زه دل ورشم نږدې ولا ورشم او ورته وایم الک رب سوایا الک رب سوایا ما نه سیوام تاسو رب پیلو شو چې تاسو پرې خو موږ روان شو دې کې څومره ګیله ده څومره ګیله ده زموږ ده د سوچ ولرو چې کله موږ ګناه وسره روان شو کنه زموږ ګرځندو دا دې الله پاک هر بنده راشي نادیته عن قریب نږدې ولا راشي او ورته وایي الک رب سوایا ما نه سیوام تاسو رب پیلو شو زه څوک یم السيئة عندي بمثلها تجي يوغنا كي يوغنا زوم يوغنا والحسنة بها 10 أمثالها وأزيد أو تجي يوغنا كي كارو كي زي يوغنا كم زفر اشتو دوين زمالي بندر بي محنت کرده دي يوغنا كي دس يوغنا كي وأزيد وصورة شبت إخلاص زيادي نو أغم لأغي كي ستاني كي زنور زيادو يوني كي زتال 70,000 نكي تركو ما نسوک تپوس کولو ولا شتنه تا نن زه خوشحاله کړم ته چې راشې زه به تا خوشحاله نو زما عزتمندو ډېر ښه مجلس دی یو ملګري پکې فرمایش کړی چې تاسو ته خو ډېر کم میلاو شو نو داسې وکړئ چې هر څومره کېږي تاسو پکې د نبي علیه صلات وسلام شجره نسب مونږ ته بیان کړئ عربو کې رواج و که نه چې عربو کې رواج و چې کله به ماشوم پیدا شو نو د هغه د پلار نیکو د هغه د نیکو د هغه د نیکه داسې بار ورپسې ځه هر ماشوم ته به د خپلو پلارانو نیکیانو شل دېرش رامې زباني یاده کوي نبي علیه السلام چې پیدا شي خپل والد سره وفات دی اوس بس نو د نبي علیه السلام دپاره ټول سیسټم الله په خپله برابر کړ او عربو کې خو به ماشومانو ته د خپل د شل پلارانو نامې یادې وي د نبي علیه الصلات وسلام آبا او اجداد رومبه انسان چې څوک حضرت آدم علیه السلام هغې پورې الله جل شانو محفوظ فرمایلی دی چې محمد بن عبدالله محمد صلی الله تعالی علیه وسلم د حضرت عبدالله زوی دی عبدالله د عبدالمطلب زوی دی عبدالمطلب د هاشم زوی دی هاشم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف دی د عبد مناف زوی دی عبد مناف د قصی زوی دی قصی د کلاب زوی دی کلاب د مراد زوی دی مراد د کعب زوی دی د کعب د پلار نوم لوی دی لوی د غالب زوی دی غالب د فهر زوی دی فهر د مالک زوی دی مالک د نظر زوی دی نظر د کنانه زوی دی کنانه د خزیمه زوی دی خزیمه د مدرکه زوی دی د مدرکه د پلار نوم الیاس دی د الیاس د پلار نوم مزر دی د مزر د پلار نوم نزار دی د نزار د پلار نوم معد دی معد د عدنان زوی دی عدنان نو ورپسې مخکې لاړ بن عدنان بن اول بن حمیصه بن سلامان بن عوز بن بوز بن قمبال بن عبي بن عرام بن ناشد بن حيزار بن برداس بن يغلاق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يحسن بن يلحن بن إرعوى بن عيزي بن زيشان بن عيسى بن أقنال بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن صني بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن حضرت إسماعيل عليه السلام بن حضرت إبراهيم عليه السلام بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيز وبن آدم عليه السلام تاریخ را یوځای کړ او نبي علیه الصلات وسلام ته ژوندی کې واچو چې څه چلو شو چې ته پیدا شوې وارث صاحب د وفات و هېڅ خبره نشته ستا نسب ما په خپله محفوظ کړی دی زما عزتمندو الله موږ له داسې پیغمبر راکړی دی انشاءالله 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 د قیامت په ورځ به ورسره ملاوېږو که خیر خو داسې حالت کې به ملاوېږو چې موږ یې خوښ ګوره نبي علیه السلام ټول عمر امت دپاره ژړلي دي که نه د قیامت په ورځ به څه خلک
نبی علیہ السلام ته پیش کړي شي نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې لرې کې دا زما امتیان نه دي حالانکه به مسلمانان کوم خلک دی هغه کوم مبارک چې نبی علیہ السلام فرمایي جعل الذلة والصغار على من خالف امري چا چې په دنیا کې زما د شکل خلاف شکل جوړ چا چې په دنیا کې زما د طریقې خلاف زندگی کې راغله هغې دپاره ذلت دی هغې دپاره وړوکوالی دی په دې مجلس کې یو عزم وکړو اراده وکړو ټیک ده که نه انشاءالله چې موږ دلته نه پاسو دې ارادې سره پاسو چې انشاءالله زما ظاهر او باطن به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شانې الله دې موږ ټول ته